د دې رمضان د روزي او د دې میاشتې فضایل چې په احادیثو کې راغلي دي د دې کوم فضایل دي نو فضایل خو هغه ډیر شي احادیثو کې راغلي دي خو یو بهترین فضیلت په حدیث کې دا راغلی دی چې دا اصل کې د غریبانو د پاره یو بهترین زیره دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من آمن بالله هغه چا چې ایمان راوړو په الله باندې و برسوله او به ایمان راوړو په رسول الله باندې ایمان راوړو او اقام الصلاه او د مانځه پابندي شروع کړه مونږه کولو وصام رمضان او د رمضان روزي ونیولې د رمضان روزي ونیولې نو کان حقا علی الله ان يدخله الله الجنه په الله باندې دا خبره حق ده او لازمه ده چې دا انسان به الله سبحانه و تعالی جنت ته خامخا داخلي ګور آسان کارونه دي آسان په الله باندې ایمان راوړل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل او منځونه کول او روزي نیول څلور کارونه په دې حدیث کې خودل شوی دي په الله باندې ایمان راوړل رسول الله باندې ایمان راوړل منځ کول او روزه نیول نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کان حقا علی الله دا خبره په الله باندې لازمه ده په الله باندې حق ده چې دا انسان به الله سبحانه و تعالی جنت ته داخلي او دی کې سره دا خبره ده چې جاهد فی سبیل الله کدا الله په لار کې jihad کړي وي او که jihad نه کړي نو په الله باندې لازمه ده دا خبره به الله سبحانه و تعالی به جنت ته داخلي دا حدیث شکله صحابه واوریدلو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ویل د الله نبی په دې باندې منګه د خلکو ته زیر نه ورکو دا خو ډیر د خوشحالي حدیث دی څلور کارونه وک الله سبحانه و تعالی به جنت ته داخلي نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې جنت ته خو به داخل شي په دې څلور کارونه باندې او په جنت کې به درجه دي سل درجه الله سبحانه و تعالی پیدا کړی دي دا په نور عملونو باندې انسان ته الله تعالی ورکی سل درجه نفس دا څلور کارونه باندې خو به الله جنت ته داخل کی او کته دا غواړي چې راز په جنت کې غټي درجه حاصل کما نو هغه به نور اعمال دي نور کارونه به وکي نو دا ډیر د بهترین زیره ده او هغه خلکو ته لپاره دا زیره ده چې هغه غریبانان وي صدقات وسن لري jihad نشي کولای نور عملونه نشي کولای نو دا دغه د لپاره ډیر بهترین زیره ده دویم حدیث کې دا راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان هغه چا چې د رمضان روزه ونیوله خدا د رمضان روزه نیول ایمانا و احتسابا پتا باندې ایمان باعث دی چې رزه مؤمن ما روزه رااله د الله پرځي حکم دی ایمان د باندې باعث دی او دویم دا دی چې د ثواب په نیت باندې نسی چې الله سبحانه و تعالی به مال را پدی باندې اجر راکړي نو غفر له ما تقدم من ذنبه الله سبحانه و تعالی مخکنی ټول ګناهونه تا ته په یو رمضان روزه باندې معاف کړي خو چې سړی دا عزم وکړي چې رزبه دا روزه نیسمه د ایمان د وجه نه به نیسمه ایمان په ما باندې باعث دی او د ثواب په نیت باندې به نیسمه الله سبحانه و تعالی به مال په دی باندې اجر راکړي نو ټول ګناهونه انسان ته الله تعالی معاف کوي په دې میش کې الله سبحانه و تعالی د جنت دروازې کولاو کی د اسمانونو دروازې کولاوي شي د جهنم دروازې وتړل شي شیطانان چې هغه سرکش شیطانان دی هغه وتړل شي او د الله سبحانه و تعالی رحمتونه ټول دې ته متوجي شي دې میش کې متوجي شي ځکه دا د ضیا د الله تعالی د ملمستوب د الله تعالی د ضیافت میش ده الله تعالی د خلکو له ملمستیا ور کوي او الله سبحانه و تعالی په ملائکه باندې فخر کوي نو په کار دا چې سړی خپه عزم باندې او خود ایمان د وجنه روجي ونیسي او عزم توکینو الله سبحانه و تعالی په ټول ګناهونو ته معاف د روجي به بعض نور احکام د روجي فواید او بعض نور احکام دا به ان شاء الله به بل هفته کې راځي دا کوم خبره چې وشوي الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.